ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تاسو ته یادي نو تمام ثنا صفتنا الله لردي هسه الله چې تربیت کوونکی د ټول عالم دی بیا هسه الله چې رحمان دی بیا هسه الله چې رحیم دی بل صفت د پروردگار عالم دا ده مالک یوم الدین الله هغه ذات ته چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه بدی مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزاء الله به مالک وی د هغه ورځې چې په کوم ورځ باندې با دنیا ته سزا او جزا تقسیمی تیر شوه شی چې د هغه زیات یقیني وي په نسبت سره راتلون کی شي قرآن کریم د ماضی صیغه ځکه وویله چې دا قیامت داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی نو تیر شوی شی زیات یقیني وي نسبتا راتلون کی شي نو الله فرمایي چې داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی اوس دا با کلوی او څنګه ورځ وي الله دې امان راکړي کله به وي نو قران کریم کې راځي چې پنځه خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته پنځه سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته ان الله عنده علم الساعه قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ وي په کوم تاریخ وي علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی علماء لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي جمعه اصل کې
جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې تم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دام ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کیږي. اوس تاریخ به څه نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام، بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه ده. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینه ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړی وي او ورپېخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم، پلاره کې دې لارای ووي. اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم، پلاره کې درته دشمن ناس کی ولی دي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم، خیال امراغی چې دکان ته ځم، نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اٹیک وشو، دکان ته هم نه رس. روانه چې زه سودا راوړم، आवाज در پسې شي چاله په ماشوم هیزا او لګیدا دستونه الټای په ولګي. اس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اس نفس په دې قادر نه ده چې زب سبا څه کار کو. اراده د خیر کړی ورپېخ شر شي، اراده یو څه کړی ورپېخ بل شي. دا څلورم خبر. وما تدري نفس بأي ارض تموت، پینځمه دا الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زه به کوم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلا څکه، بادشاهان هم په دې قادر نه دي چې موږ به کوم ځای کې مړ کېږو. علماء وایي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی. आवाज بوشي لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ بام دا جرت نشی کولای چې سر اوچت کی او دا وای چې زم څیم. بیا به ملائکی आवाज کی چې لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ الله دے شاغ یو دے او داس په قهر دے. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ با الله پاک داس په قهر وی
چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي. علما وایي چې 50,000 کاله به په دې رنگ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کاله عمر دا حساب لګوي. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځو عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنی دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړی. نو داسې به تنگ شي دا خلق چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص شي. دا به یوه ورځ د بینور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی آب کټوای وي خوټ کېږي به دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا
چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي، دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیری شي. السماء منفطر به، او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة ستوي الله فرمائي قارعة غورزة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، چې دا بني آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. اشرف سيف خان ناصر خان کیسر خان پیښور خان په دغه ورځ باندې به ډېر کارونه کېږي، خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزېږي. او د هغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کېږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی. او هغه اوسېږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده، او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو، کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوې او دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوي چې زما ملاقات د دغسې یو سړي سره وشو او ما ته یې وویل چې ان قریب چې زه به دروځم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نه شي چې زه به یې پایمال نه کړم. دغه ته ګویا چې دجال وایي. نو دی چې راوځي څه وخت کې نو په خر به سوري. علماء وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ. دا
دنیا به ورپسې